نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين صدق الله العظيم. سورة الحجر سورلسم پارا اتیایم نمبر آیت کی فمخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل واقعات لوط علیہ السلام واقعات شعیب علیہ السلام مختصرا ذکر شوا. اس پدے رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات دا صالح علیہ السلام دا قوم ذکر کی. صالح علیہ السلام واقعہ مخی تفصیل سرا بصورت اعراف کی ذکر شویدہ. صالح علیہ السلام اللہ پاک سمودیان و پیغمبر را لے گلیو. یہ قوم تے تبلیغ دا اللہ پاک دا وحدانیت دعوت ورکو. قوم باغی او نافرمانو دین مطالبہ دا فرمائشی معجزے اکڑا. اللہ رب العالمین بیتا دا کاتبان میں غرنا اخرا او استلا چی دی ٹول قبیلے لبے پے ورکوئے. آخر دیتا ویلی شو چی دی اوخی تبتاس سوائی نا قسم ورطا اوے تکلیف مورا سو تاس تب عذاب ملوشی. فدی علاقہ کی دو زنانوی اوی اعلانو کو انعام یا مقرر کو چی دا صالح علیہ السلام اوخا چام رکڑان و من باغی سروادکو. دو کسانو دا یونمو قدار ابن صالح او دا بلنمو مصرع دیدوالو دا صالح علیہ السلام اوخا زخمی کرا. مصرع بھی پغشی باندی گزارو کو او قدار ابن صالح دول اخبی پتور باندے کٹ کھڑی. کلچی اوخا زخمی شوا صالح علیہ السلام کی توی چتا سدریر وزی جن پاتے شو. پدے کی بتا سم لکے گی عذاب پراغی اورزی مخونہ تک جڑو. پدے مورز باندی مخونہ تک سرو او پدری مورز باندی مخونہ تک تور شو. سلورم مورز باندی پدی باند اللہ پاک دا طرفنا عذاب راغی. جبریل علیہ السلام پہ دبرن چغ اوہلا او دزمکن پدیبان زلزل رالا. دا صالح علیہ السلام قوم اللہ پاک پدی طریقے سرا حلاک. تو پدی دیکھی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک دا صالح علیہ السلام دا واقعاہم مختصرا ذکر کی مخی تفصیلا ذکر شوی دا. اللہ پاک فرمائی چی دا سمودیان دیر سخ خلقو زان لے خیخی آبادے پغرون کی کڑے ہوئے لیکن دا اللہ عذاب پراغ یا غیخ پل آبادے دی بچ نکڑے. زکر آبادی نجات ورکی خوشید اللہ ارادہ ہوئی وچا اللہ پاک ارادہ نہیں کڑے آبادی چاہتے اس قسم نجات نہ ورکی. یہ آبادے کے انسان دا باران نہ بچکی گی گرمے نہ بچکی گی اخنے نہ بچکی گی تکلیف نزان بچکی خوشید اللہ ارادہ ہوئی. او کہ اللہ پاک ارادہ نبی لکدی سمودیانو تا ارادہ دا نجات نوان طول پٹولے حلاک. صرف صالح علیہ السلام سرد مسلمانانو اللہ پاک بچ کو او مخالفین چی سمرا کافرو طول اللہ پاک حلاک. بی اللہ جل شانہو دا قبل وحدانیت دلیل ذکر کی چی دا اسمک اسمانونا دا منگ دا حق دا اظہار دا پارا پیدا کری. او بیا اللہ پاک قسم کئی چی خامخا قیامت برازی قیامت خامخا رات لن کی دی. او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک تسلی ورکی چی تا تمنگا او آیاتنا درکڑی چاہا او آیاتنا بار بار لستلش. مراد تینا سورت فاتحہ دا او مثانین مراد بیا بیا لستل دی. نو پہر مانزکی کم از کم دو پیری الحمد لستلش.
ځکه مونږ به 2 رکعاته یا زیات وي او د 2 رکعاته کې 2 پیری الحمد وي، 4 کې 4 پیری د بار بار لوستو والا صورت دی. سورت فاتحه تذکرہ الله جل شانه په دی وجبان اوکړه چې دا د ټول قران کریم خلاصه ده. بلې سورت فاتحه خصوصیت دا چې دا 2 پیری نازله شوې ده، یو پیرا په مکی جون کې او بل پیرا په مدنی جون کې. او بل نبی علیہ السلام تعالی پاک دا سورت فاتحه ور کړی ده چې بل کم نبی ته داسې سورت نو ملو شوی. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تا تمید او آیاتونو سورت درکړي چې بار بار لوستل شي او هغه سورت فاتحه ده او قرآن کریم دی یا د قرآن کریم خلاصہ سورت فاتحه نه بعد ټول قرآن کریم او یا سورت فاتحه والقرآن العظیم نه مراد عمدہ سورت فاتحه د ټول قرآن کریم خلاصہ. بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام ته د خپل امت سره د محبت حکم کوي چې ته د خپل امت سره مینه ساته. دا کافران چې ډېر مالدار خلک دي خودی ته توجه مو ورکو او کدا کافران تاسو ته تکلیف درکې نو پدی باندې خفقېږه مته د مؤمنانو سره اوسېږه. ځکه دا کافران دي د دنیا د جن نه فایده اخلي، خود دې د پاره یو وخت د هلاکت مقرر دي. او دا کوم مسلمانان تا سره دي نو دې سره خپل نرمي کوا، شفقت کوا، رحم دلی کوا او دې سره اوسېږه. بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې خدي خپل ذمہ داری بیان کړه چې زه د الله جل شانه د طرفنا یو يرون کیو. الله پاک د طرفنا پیغمبر يم د عذابونو د الله نه تاسو يرو د الله د عذاب نه یریږي، ایمان وروړي. او بیا الله جل شانه فرمایي چې څنګه به کافران په خواني هلاک کړو. دغه صالح علیہ السلام قوم نږدې ذکر شو. دغه رنګي بدا يهوديان عیسایان مشرکانم هلاک کړ. يهوديان عیسایان طریقه داوا چې غیب د الله پاک د کتاب 2 حصے کړي، نو یو به منلو والو یو به نه منلو والو. په تورات انجیل زبور کې به کوم خبره د طبيعت برابر واغه به منله او چې د طبيعت نه به خلاف ناغې نه به انکار کو. دا الله کتابونه به تقسیمو دا طبیعت مالکان دا الله پاک د کتاب تابعدار نو څنګه چې هغه الله پاک هلاک کړل هغه کافران به هم هلاک کی چې دا الله جل شانه کتاب قرآن مجید کې بعض احکامات منی او بعض احکامات نه منی. بل الله جل شانه فرمایي دا کافران به د قیامت پر ورځ خامخا تاسو د دنیا د جن په باره کې او قسم کوي فوربك لنسألنهم اجمعين. استاد رب دی قسم چې خامخا به تاسو کو د دې کافرانو د سبب بارکی اما كانوا يعملون چې دنیا کې دې سکړي. امت نبا په قیامت کې د دنیا د عمل په بارکی تاسو کیږي. او بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د کافرانو اعراض مختنواله کدی تعالی تکلیف درکې خیر ته اعراض وکسو توایا ما خدا په وخت کې د جهاد حکم لا نو نازل شوی. الاصل کې د سورۃ الحجر د مکی دی او په مکی جون کې د اجازت د جهاد نو ملو شوی. نو که کافران د تسوی خیر اعراض کوا کله چې اجازت د جهاد ملو شو الله جل شانه د طرفنا نو په وخت کې بیا که کافر د تسوی نو کافر له سزا ورکې که کافر د سره جنگ کې نو ور سره به جنگ کې په کافر به ته حمله کې. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدنی جون کې د مکی جون نه طریقه جدا و. مدنی جون کې کافر کار سم رسوي ته وو تسنوي مکی جون خو په مدنی جون کې کافر کے سوین و سر جنگ کے سزا پر کی لکه یو کافر ابن خطل نو مدنی جون کی
دبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس خبر کولی او په شیرونو کې به نبی علیہ السلام پسې غټې وډې ویلې ډېر غټ کافر د نبی علیہ السلام ګستاخی به کولو په شیرونو کې به کوله نو چې کله بیا مکه مکرمه فتح شو دی ابن خطل د کعبې په غلاف کې ځان پټ کړ کعبې د غلاف دی کې ځان تو راتو کې چې زبچ بچو نو نبی علیہ السلام خود عام ما په اعلان کړو چې کافرانو لا تثریب علیکم اليوم تاسو ته نن معافي ده دی ابن خطل خیال دا چې ما خو بس ما معاف کړي نبی علیہ السلام ته صحابه راغلل چې ابن خطل په کعبې غلاف کې ځان پټ کړی وې د غلاف نه دی خوا کې دغلته مردار کړي ولی ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخی کوله دی یواز کافر نو گستاخ د پیغمبر علیہ السلام نو د کعبی سر اخوا کی حرم مکی کی دا ابن خطل نبی علیہ السلام صحابہ مردار کو معلوم ادا شوا چی دا کافران اجازت پکم وقت دا جہاد نو سو توایا ما خو چی دا جہاد اجازت ملو شو نو بیا با کافر تا دخپل شو پر سزا ملاوی او دا کم کافران تا پس ٹوکی کی پیغمبر علیہ السلام نو منگ بستا دا پارا کافی شو دیلا بسزا ورک دا اللہ جل شانو عبادت کو دا دی صورت باخر کی یو آیت رازی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ترجمه دا دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کوا ترکم چتا تا مرگ نیر آگلی یعنی عبادت ستا خاص دی تر دا مرگ پورے ظاہری ترجمه دا دا چی دا مرگ نباد عبادت نشتا زمانگا استاسو پا دی وطن کی یو وڈل اوسیگی چاگی تا پنچپیریان ہوئی دا پخوانی معتزله دی ویم وڈل اوسیگی چاگی تا وابیان ہوئی نو دی وابیانو کم دو ڈلی دی یو اغدی چی دا پنچپیریان نو وابیان شوی دی او ویم اغدی چی ابتدا نو وابیان دی نو چی کم دا پنچپیریان نو وابیان شوی دی اغا وابیان او پنچپیریان دا دی عقیده دادا چې د مرګ نه بعد عبادت نشته نوې معلومه دا شو چې پیغمبر علیہ السلام په خپل روزه مبارک کې ژوندۍ ندي ځکه چې روزه مبارک کې ژوندۍ شو صلات سلام او دا عبادت ته جواب ورکړي او په خپل روزه کې چې مونږ کې نو دا عبادت ته آیت کې راځي چې د مرګ نه بعد عبادت نشته وې معلومه دا شو چې پیغمبر علیہ السلام د مدینه منوره پر روزه مبارک کې ژوندۍ ندي دا پنځپیریان وي او هغه وابیان چې د پنځپیریانو نو وابیان شوي دی په شریک وي پیغمبر علیہ السلام روزه مبارک کې ژوندۍ ندي آیت دا دلیل ګرځي خدا دې تاسو ته معلومه چې دا د قران کریم په آیت باندې دی دروغ وي کله کدی دروغ په قران آیت باندې او نوی هغه وخت دی دا ګنده عقیده خپل نشي بیانوي څنګه دروغ وي قران کریم آیت کې دادی پیغمبر علیہ السلام پتا باندې چې کوم عبادت د دنیا په جون کې ضروری دی هغه عبادت به تکې ته مرګ پورې انسان مکلف په دنیا کې تر د مرګ پورې نو پدې دې کې راځي چې د دنیا سترګې ستا غړي درې ته عبادت هغه کې چې پتا کم دی لکه مثال 65 ټیمه پتا مونږ فرض دی کله چې د دنیا کې ژوند دی دا که ستا طبیعت برابر او کنا برابر کړه دی خي او کنا خي خطبه د عبادت کې زکه ته مکلف نو په آیت کې دا عبادت ذکر دی چې کوم باندې انسان په دنیا کې مکلف دی درس په لګو کومه ځکه چې دا مسله ضروری ده یو مسله اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کی چرازی پیغمبران په خپل قبرونو کې ژوندۍ د عبادت کوي انس رضی الله عنه فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون پیغمبران ژوندۍ په خپل قبرونو کې منځونه کوي
یا په حدیث د مسلم شریف کې راځي نبی علیہ السلام د معراج په شپه د موسی علیہ السلام په قبر باندې تیریدو نو موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړ او مونځ کو حدیث د مسلم شریف کې یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی عند قبري سمعت حدیث د مشکات دی چې څوک زما د قبر سره خوا کې راغلل الله دې موږ او تاسو زر تر زر بوزي او په ما باندې زما روزي سره خوا کې سلام کوي نو زی وورما پخپلا او پخپل جواب ورکوم نو د سلام جواب ورکول د عبادت دی او د مرګ نه بعد دي چې دنیا کې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی او پیغمبر علیه السلام چې کله لري تاسو صلوات سلام وي به مال فرشتي را رسي نو ګوره په قبر کې پیغمبر علیہ السلام عبادت په قبر کې صلات سلام په قبر کې جواب دا خود قبر مسله حدیث کې رااله په قران کریم کې راځي چې کله جنتیان جنت تلار شي نو دوی به یو بل باندې سلامونه کوي او دوی به الله شکریا ادا کوي او دوی به الحمدلله رب العالمین دا جنتیان به الله صفاتونه کوي او دا الله صفت کول دا عبادت دی دا مرگ نه بعد عبادت تا قرآن نه ثابت دی دا مرگ نه بعد جنتیان با جنت کی دا اللہ صفت نه کی اللہ تب سجدہ نه کی دا اللہ لوی و جنت کی نه بیانی حالانکہ دا دنیا دا مرگ نه بعد دی نو دا دنیا دا مرگ نه بعد جنتیان با عبادت کی او آیت کی دی چکم طریقے سر استدلال کی وہی دا مرگ نه بعد عبادت نشتا نو دا دی پا قرآن درو ہوئی دیزے کی عبادت ذکر دی دا دنیا پیغمبر علیہ السلام دنیا کی عبادت کوا تر دا مرگ پوری حدیث کی ذکر دی دا قبر دا جنت بالکل ٹھیک عقید دی سرالو کار نشتا انسان چا مکلف تی پا عباداتو پا دنیا کی اغدل تختمی کی او جنت کی چکم عبادات تی یا پا قبر کی کم صلات سلام دا پیغمبر علیہ السلام عبادات تی اغا عبادات دا خوان او دا مزیدی حکیم علماء اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چکم تکلیفی عبادات دی دا دستر کی پٹی دو پوری دی او چکم تلزوزی و دا خوان عبادات دی نا اغا دا قبر مشتا اغا پا جنت کی مشتا دا مرگ نباد مشتا بلکل ٹھیک دی لکہ مثال بوئی منگو تاسو باندی پینزٹی ما الحمدللہ منس فرز دی اللہ پاک دی توفیق را کی کوئی دا منگ باندے فرض دی دی کہ منگ مجبور ہوئی چھ دا منزو کو دا دی تکلیفی دا سی رکستا پسر باندے او پن پروت دی چخا مخابے کوزے دیکھ استا طبیعت تا اختیار نشتا دا دی فرضن علاوہ تا اللہ پاک و پیغمبر علیہ السلام ثوابون ذکر کری دی چھتا مثال سہر برکات اشراقو کر دمرا ثواب دی او واپس دې چاشتو کړ بیا دومره ثواب دی او اوابین دې کړ دومره ثواب دی او ورپس د شپې دې تهجد کړ دومره ثواب دی دا د خوان عبادت دی هغه کدی وکړ خوان دې خپل او کدی اونکړل پروا نشته هغه کې ته اجازت نو د خوان عبادت جدا دی او د مجبوری عبادت جدا دی نو په دې آیت کې چې کوم د دې سورۃ الحجر اخر راځي دا د مجبوری عبادت دی دا تر د مرګ پورې دي او په حدیث کې د جنتیانو چې کوم عبادت دي هغه د خوندونو د مزید جنتی بچ د الله ته سجده لګي دا خو په فرض نه چې شبه سجده ولګي دا به د خوند پر لګي جنتی بچ په جنت کې د الله لویو صفاتونه بیانې نو په خدا لازم نه چې خامخا سبحان الله وای په دالته نشته دا دې د خوند پر او د ډېر خوشاله نه به کوي نو د خوند عبادت د مرګ نه بعد شته او تکلیفی و دا مجبوری عبادت دا مرگ نباد نشتا نو پینزٹی ممونزو دا پا جوندو فرض دی او پینزٹی ممونزو دا مرگ نباد پا مسلمانانو باندے فرض ندی نو که پا قبر کی دی پا جنت کی دی اگا دا خوان دی نو کم خلق لکه منکرین حیات الانبیاء تاستا میں ذکر کر اگا وابیان چی دا پنچ پیریان نو وابیان شوی دی یا پنچ پیریان دی د دوی عقیده دادا چې په دې قبر مبارک کې پیغمبر علیہ السلام ژوندی ندی کروزی سره خوا کې ودرې دي صلوات سلام نوري او آیت دا دلیل پیش کړي دا خلق په قران کریم باندې دروغ وي وګوره تاسو ته موي په دې کې وابیان وډلې یو هغه دي چې هغه د پیغمبر علیہ السلام د روزي مبارک صلوات سلام مني
هغه باقاعده زی د نبی علیہ السلام پر روزه مبارک سلام اچي باقاعده د دې عقیده ساتي چې د پیغمبر علیہ السلام روزه مبارک کې پیغمبر علیہ السلام ژوند دي او دا د جنت باغچه ده او دیم هغه بیان دي چې د پنځپیران نشوي دي نو دا هغه عقیده دار چې پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک کې ژوند دي نه دي نو دا خبره تاسو ته معلومه د اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانانو عقیده دا ده چې پیغمبر علیہ السلام د مدینه منوره پر روزه مبارک کې ژوند دي نزدې صلوات سلام په خپل اوري او که څوک دلیل نه لکه موږ دلته وایو صلی الله علیه وسلم نو دا ورته فرشتي رسي دا عقیده د اهل سنت نو الله جل شانه دې موږ تاسو ته په دې خپل عقیده استقامت راکړي نو فرمایي ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او پتا کې سره تکذیب کړو خاوندانو د غر کم نه چې کفر او صالح علیه السلام المرسلین د پیغمبرانو د یو پیغمبر تکذیب د ټول تکذیب واتیناهم آیاتنا او من ورکړي دوی ته معجزې فکانو عنها معرضین فذو داغین اعراض کوونکی وکانو ينحتون من الجبال او دیو چې دی بتراشل د غروننا بیوتن کورن آمنین په حالت د امن کی فاخذتهم الصيحه مصبحين پس انول دوی لرا چغی د جبريل علیہ السلام په وخت سحر کی فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون پس بچ نکړل دوی لرا د دوی هغه کورونو چې په دنیا کې دوی کوم جوړ کړو وما خلقنا السماوات والارض او موږ نو دی پیدا کړې اسمانونو او زمکي وما بینهما سچ په ما بین د دې دوالو کې الا بالحق مگر د بار د اظهار د حق وان الساعه الاتيه او يقينا قیامت خامقارات كدي فاصفح الصفح الجميل پس پیغمبر علیہ السلام ته اعراض کا د دوی نه په اعراض کولو سره ان ربك هو الخلاق العليم يقينا استعرب چې خامقا پیدا کون کې او فی ذات ولقد اعطيناك او بتاقي سره من درکړی تا پیغمبر علیہ السلام سبعا من المثاني وآياتنا جبار بار لستل شي مراد فاتحه والقران العظيم وقران كريم كتاب لا تمدن عينيك تمک گواخ پلستر کے مبارک الى ما متعنا به اغسزنتا چمن پیدا ورکڑے پاغے باندے ازواج منهم قسم قسم دی کافرانو تا یعنی دا کافرانو دنیاوی اسباب تا مخفکیگا ولا تحزن علیہم او تا مخفکیگا پا ایمان نروڑلو دا دی کافرانو وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ او تخکتکا نرم کخپل وزری مومنانو دا پارا یعنی مومنانو سر محبت ساتا وقلتو فرمائی انی انا النذیر المبین یقینا زویر ون کی خکاریم دا اللہ دا عذابنونا کما انزلنا علی المقتسمین فدی کافرانو بعذاب نازلوم لکا سنگ چی پخوانو کافرانو عذاب نازل کرو انزلنا دارنگو من نازلو علی المقتسمین فتقسمون کو دا کتابون دا اللہ پاک کافرانو باندی الذين جعلوا القرآن عضوين اکسان کافران چاگی گرزوی قرآن کریم ٹکڑی ٹکڑی بازی منی بازی نمانی فوربک لنسألنهم اجمعین پستاد رب دی قسم بی لنسألنهم خامخاو منگ تپوس کو سوال بکو دا کافران ٹولنا اما کانو یعملون دا کارنو پبارکی چی بھی کم پا دنیا کی کوی فاصدع بما تؤمر پس اظہار کا وصفا بیان واغسا جتا تے حکم کی وعرض عن المشرکین و تیارازو کد مشرکانونا انا کفیناک المستاذین یقینا من کافی استاد پارا د ٹوکی کون کو کافرانونا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر کافرانا کسان چاگی گرزوی دا اللہ پاک سر شرکان نور فسوف يعلمون فزرد چدی بفیشی پا نقصان دا دی شرک و کفر ولقد نعلم انک یضیق صدرک او بتاقی سرمن فی گچ تنگی گستاسینا بما پاس بان یقولون چدا کافران ستا خلاف کمی خبر کی فسبح بحمد ربک فست تسبیح بیان او بحمد در رب وکم من الساجدین و تشاد منسکون کنا وعبد ربک او پیغمبر علیہ السلام عبادت کا ودخل رب حتی یأتیک الیقین تردی پوری چتا تراش مرگ عبادت مراد عبادت تکلیفی دی یعنی پنزٹی ممنوع روجی وغیرہ فرائض و واجبات دا دنیا دا جن دی
د مرګ نه بعد چې کوم دي دا غي ذکر په آیت کریمه کې نشتا نو که څوک دلیل نشي د دې آیت نه د مرګ نه بعد د پیغمبر علیه السلام د عبادت په نفي دا په قران کریم باندې دروغ ویل دي. واخر دعوانا الحمدلله.